ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. د دې باره کې مفسرین فرمایي چې د حج لومبنی حکم په دې آیات سره راغلی. الله وی ولله حق الله دپاره علی الناس په دې حج باندې حج البیت حج د بیت الله شریف چې دی ومن استطاع الیه سبیلا د چا چې طاقت وي د غلارې طرف ته هغې باندې دا حج لازم علی د لزوم لپاره. نو ولله خاص د الله دپاره خاص د الله دپاره تاسې ووایي چې ګوره دا حج څه شی حج خو دې د مخصوصې کوټې په مخصوص ټیم کې په مخصوصې طریقې سره څه ارکان ادا کول دې ته حج ویلی شي. د حج خپلې ورځې دي خپله طریقې ده او خپل ځای دی هلته کې حج نه کېږي په هره میاشت کې نه کېږي زیارت چې هغې له ورتګ. نو الله د دې باره کې فرمایي علی الناس په دې خلکو باندې علی د لزوم دپاره حج البیت حج د بیت الله شریف حج د دغه کوټې دي د دغه زیارتګاه دی د دغه ځای خو شرط پکې دا دی من استطاع الیه سبیلا چې د چا طاقت وي دغه ځای ته چې چا طاقت نه وي بس بیا په هغه خو لازم نه طاقت څه شی دی طاقت دا دی چې یو بنده سره دومره مال وي چې دې حج له لاړ شي او بیا راشي د هغه ځای خرچه دا دې برداشت کړي د لارې تګ راتګ خرچه دا دې برداشت کړي او د ده د راتلو پورې د ده د بال بچ خرچه دا دې برداشت کولی شي. دا د حج د فرضیت حکم دې لپاره د زکات په شان نصابونه وغیره شرط نه دي. دې لپاره دا شرط چې انسان دا برداشت کولی شي دومره پیسې ورسره وي چې دې نه حج رسي حج پې کولی شي او د حج نه واپس راځي دغه خرچه او بیا چې دلته کې د ده بال بچ د ده په نه موجودګۍ کې څومره وخت وي نو چې د هغې خرچه دا ورته دې پرېږدي. دا د حج د لازموالي دپاره د فرضیت دپاره بیا د حج د فرضیت دپاره دا هم نه دي چې خامخا ته به یو میاشت لدي چې اجت درځو چې په میاشت باندې خو 15 لکه 15 لکه 14 لکه روپۍ راځي نو ته به وایې چې هلکه زما ته خو د یو میاشت نه دا حج ته به بس 15 ورځې دي د 15 ورځو خرچه چې برداشت کولی شي حج په 15 ورځو اوس چې کوم بنده باندې دا حج انسان دې ځان ته وګوري نو په اکثریتو خلکو نو انشاءالله کېږي چې دې هغه ته وګورې ګرانین ډېره ده خو کېږي په ډېرو خلکو باندې کتلي دا څه راغلی زکات په شان ډېر نصاب هم دی د دې نصاب د هغې په نسبت هغه چې کوم دی او هغه به بیا مالي تجارت کوي او پلانکي ګوتې پکې پکې دي لیکن دونه نشته بس دا اسانه طریقه ده لوراتو خرچه هلته د اوسېدو خرچه او دلته د مال بچ خرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی د ترمذی شریف روایت سے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی کم کس دو وسو طاقت او او د حج اونک د کم بندا طاقت وو او د حج اونک نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی هیڅ پروا نشته کدی يهودي مړ کیږي او کنه ثاني دا څوک یې هغه پیغمبر چې رحمت للعالمین صلی الله یو نو انسان دې وعید ته وګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ پروا نشته کدی يهودي مري او عیسائی. عمر رضی الله تعالی فضائل د تفسیر جمعه ویل دا وعیدات فضائل د جمعه. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي
چې زړه مې غواړي چې په دې خپل سلطنت کې اعلان وکړم چې د کومو خلکو حج کېږي، حج پې لازم دی او دی یې کوي نه، نو چې په ده جزیه او ټکس مقرر کړم ووره دا کافر دی کافر دی کافر دی. دا د عمر رضی الله تعالی عنه یو انفرادي فتوا ده خپل. عام صحابه وایي چې کافر کېږي نه تر څو چې انکار نه کړی، خو د عمر رضی الله تعالی عنه فتوا هم څه کمه نه ده ګوره. ٹھیک ده عام صحابه نور بل غواړي، خو لیکن چې صرف د سختوالي ته صرف وګورو، عمر عام انسان نه و. عمر رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت و چې دا 22 نه 25 پورې آیاتونه الله د عمر رضی الله تعالی عنه د فیصلې مطابق رالیږلي د الله خوښه شوې ده. مثال بیا دغه شان روایاتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم وی الله فرمایي چې کوم بنده ما طاقت ورکړي پیسې مې ورکړي او دې زما په دربار کې په 15 کالو کې یو پرم حاضري نه کوي، نو دې به زه اونه به پرېږدی نه دم ځان ته. نو د دین علما لاندې دي چې محدثین چې کوم بیا حدیث والا چې دین خدا پته لګي چې په هر بنده باندې په 15 کالو کې بیا حج ورپرست کېږي، موږ وایو په عمر کې یو پیر. نو د نورو روایاتو نو د قرآن د آیاتو نه دا پته لګي چې حج دی یو پیره په عمر دی یو پیره فرض، خو که څوک یې په 15 کاله کې بیا کوي نو مستحب دی. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د فقر او د غربت د ټولو نه ښه علاج د حدیث مفهوم دی، وایي دا نفلي حج دی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حدیث مفہوم چې څوک نفلی عمره کوي یا حجونه ډېر کوي نو په ده به چېرته فقر نه راځي. دا روایت چې عائشہ رضی الله تعالی عنها اورېدو 10 کاله مسلسل حج کړی قضا یې شوی. الله دې توفیق راکړي. نو خیر خبره مې دا وه چې دغه کور دا عزتمند دی، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې احکامات خپله ذکر کړي دي، الله یې احکامات خپله ذکر کړي او وعیدات یې په خپله عذابونه یې په خپله ذکر کړي دي چې چا ونه کړ که دې یهودي مړ کېږي او که نصراني مړ. او د حضرت طاووس رحمه الله او تقریبا یو 15 لوی محدثین او مفسرین دي، حسن بصري صاحب لوی خلک پکې دي، هغې وایي چې د کوم بنده متعلق درته دا پته ولګي هغې اعلان کړو چې په ده حج لازمي و او ویې نه کړ او دې مړ شو نو چې خبردار به موږ ته د جنازې ونه وایي، موږ به یې جنازو له نه درځو. دا عام خلک نه وګوري، دې ته په لکونو احادیث یاد. دا د زمانې لوی خلک و کاکا چې تی درجې ته ګوري خبره خو لویه خبره چې دې خبره به شان کړي چې درجې ته یې ګوري دا ټوپۍ به یې په شا وکړي لوی خلک. نو وایي چې ګوره موږ ته یې ونه وایې دا جنازې چې موږ د دې جنازه کې حاضر یو نو حساب لګوه بابا. دا کور چې دی دا عزت احترام قدر دا په ما او تا لازمي او د دغه ځای فضایل چې کوم یا مو به حاصلو، خو د دغه وعیداتو نه به ځان بچ کې. نو چې بچا ما درته وویل د فرضیت لپاره دغه معمولي نکته ده، نو بچا باندې چې الله رب العزت فرض کړي نو فکار دا دی چې دغه بنده دا حج وکړي. ورنه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د طبرانی شریف روایت کې غالبا او تقریبا مسند کې ذکر وایي کوم بنده چې په داسې یو کار کې بخل وکړي چې هغه د دین وي په هغې کې پیسې ونه لري، نو د حدیث مفهوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال پسې خدای ولګي او د دینه به تی زیات ولګي، خو د ګناه په کار کې به تولي حساب لګوه. پتا حج فرض دی او تا بخل ونه کړ نو الله به درنه په بل ځای کې ولګي او خراب به درنه وکړي، ګناه به وبال به.
بیا ورپسې مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای وی کوم بنده باندې چې د حج کوایف او د هغې لوازمات یعنی هغه پې فرض شوي د حج او د یو دنیایي کار دپاره د حج رست وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی وی دی به وویني دی به په سترګو وویني چې دا هلک به د حج نه واپسې مو کې خو د دنیا ضرورت به خدای نه پوره کړي ځکه د وعنده مفاتح الغیب خزانې خو الله ته دی دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې درېیمه خبره هم کړې وی چې کوم بنده ته د یو مسلمان ضرورت وي چې د هغه امداد وکړي او هغه ته امداد غواړي دی امداد ونه کړي نو الله رب العزت به دې د داسې چا په امداد کې ولګوي چې هغه به ګناه وي او د ګناه په کار کې به دې امداد کوي نو د دې وجې موږ چې سوچ وکړو چې دا خپل مال دا په صحیح ځای کې استعمال کړو څنګه چې ګټل په صحیح طریقه لازم دي دغه شانې لګول هم صحیح لازم دي الله دې توفیق راکړي د حرامو نه ځان بچو ساتو او که بچا باندې څنګه چې مونږ لازم دی الله دې توفیق راکړي اگر چې موږ مونږ کې پوکم ته خبره روزي په پوکم مونږ هغه نور جماعتونو کې اکثر په بانک جګړه موږ جماعت کې بانک له څوک نه پیدا کړي لانجه دا خلک مخکې راوي په بانک جګړه په قامت جګړه څنګه کې ولا بانک الله دې نو خبره داسې ده لږ خپل ځان باندې کار وکړه د مشرانو کمې دي ګوره که تاسې یې منې که نه د مشرانو غټ یو دا کامې چې خپله کوشش وکړو په ځان نو چې موږ کوشش وکړو کشران به راځه ټیک ټاک تیاري الله دې توفیق راکړي نو چې څنګه دا مونځ لازم دی دکه شان روژه لازمه ده او چې څنګه روژه لازمه ده دکه شان حج لازم دی الله دې توفیق راکړي او چې څنګه دغه ارکان دا کول لازم دي دې کې د یو رکن نه انکار هم کفر دی الله دې وساتي نو کوشش وکړه چې چاله الله توفیق ورکړي الله دې بار بار مونږ ټول دغه سعادت را نصیب کړي او چې